أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. دی سورة الحدید آیاتنا موجه تلاوت کړه. دغه سورتو ته المسبحات سورتونه وایي. هغه سورتونه چې ابتدا چې د تسبیح وال لفظ راغلی ده. په بعضې سورتو چې سبح راغلی ده لکه دا سورة الحدید. په بعضې سورتو چې یسبحو مضارع سره راغلی ده. چې معنی دا چې مخچې هم الله تعالی د پاره پاکی ده، موجوده زمانه چې آینده راتلونکې چې ترجمه یې داسې ده: سبح تسبیح بیانوي لله خاص دی الله تعالی ول ما ټول هغه شیان فی السماوات چې په اسمانو چې دي یا په مځکو چې دي. تسبیح په درې قسمه باندې ده. اول تسبیح حالی ده. تسبیح حالی دی ته وایي چې هر شای په زبان حال سره دی الله تعالی تسبیح بیانوي. یو زبان کال ده، یو زبان حال ده. زبان کال والے تا تسبیح زبانی وایي، او چې په ژبې نه وي خو دغسې وي لکه داسې لږکې غوندې سوچ دې کوو که که نه. په کائنات باندې، په خپل وجود باندې، په پرندو باندې، په د غرو په سمندرانو باندې چې دا خو چا پیدا کړي دي، دې ته تسبیح حالی وایي. نو تسبیح حالی الله تعالی دی پاره ده. تسبیح زبانی الله تعالی دی پاره ده. لکه موږ په خپلو ژبو سره سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر چې څه شی وایو. دې نه علاوه الله تعالی په 15مې سپارې چې یو بل قسم د تسبیح ذکر کړی ده. الله تعالی فرمایي: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. د الله تعالی په تسبیح چې لګیا دي وواړه اسمانونه او وواړه مځکې، ومن فيهن چې څه شی په دې چې دي، وإن من شيء ایو شای وای داسې نسته ده الا یسبح بحمده. خو د الله تعالی ول تسبیح بیانوي، حمد بیانوي. ها دوره کیسه ده. الله تعالی فرمایي: لا تفقهون تسبیحهم. خو تاسې د دو په تسبیح په شکل باندې پوه نه یو چې څرنګه تسبیح بیانوي. دا غرونه، دا سمندرونه، دا جناور، دا بوټي څرنګه تسبیح بیانوي، آی موږ سوچ نه باره خبر ده. وهو العزیز ډیر زبردست الحکیم حکمت والا. په دې صورتو چې د الله تعالی دا دوه نامونه یو ځای ډیر راغلي دي. العزیز الحکیم. عزیز چاته وایي؟ عزیز ایغه ذات ته وایي چې د دوال اختیار مطلقي. اختیار مطلق والی معنا دا ده چې په چیش باندې دارومدار نه دی د اختیار وال، نه چا وری نه چیش سره مشروطي. یو خدا ده که افسر ډیر غټ اختیار سی کنه، خو چا وری کنه یو بل افسر وری، ایغه ته بیا چا وری کنه. او مطلق بلا معنا ده چې دای څرنګه استعمالوي.
اوس چې دوره ډیر زور سی تاسې موږ پښتو چې وایو کنه چې زور خالی مژه سای ولای ده لکه مژه پته خو نسته ده خو قیامت په ورځ به وایي چې اس پې ته دا پته ولګېږي چې ما چې چوره زور و ایو انسان زکه وکړی نو الله تعالی وال چې کوم اختیار د عام مطلق ده منې په چی شي ډیپینډ نه ده دارومدار نه ده په پاتېوال چوک نسته خو ورسره د بل لفظ راغلی ده الحکیم الحکیم چې معنا ده اوس دلته چې الله تعالی په خپل دوره لوی اختیار چې په خپل باندې د حکمت وال وزن برابر کړای ده الله تعالی اختیار په ټولو مخلوقاتو باندې ده اختیار دا ورسره خو خپل اختیار په خپل اختیار سره اپ حکمت ذریعے سره چلای له ملک السماوات د دنیا دا مشاهده ده آکا فرد دا آکا قوم دا چې پاور وسره راځي بیا بے جای استعمالي نو دا الحکیم لفظ معنا دا ده چې الله تعالی فرمایي قرآن پاک چې یو ځای لیس بظلام للعبید چې الله تعالی ظالمانو باندې بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی له ملک السماوات والارض موږ دغه خراب کړو دام ځکه آماده دالمه پراجه بلکې په جمعاتو خلق بند کوو دا خبره زده کو کلیر کټ جمعات کوړو قاعده کستر دا وقف شای یو ټولو مسلمانانو چوک ته بند کوای نسی نو الله تعالی فرمایي له ملک السماوات والارض دمزو کو اسمانو بچای آیت ده معنا چې شای دی په چې ټولې د دي چې د کوم له ملک السماوات والارض چې د اولنای لام راغلای ده یو معنی ادا ده چې الله تعالی دې ټولو مالک ته او بل معنی ادا ده چې په کار ده چې دای مالک دا دوه معنی دي یحیی و یمیت زمدی کول هغه کوي یو سړی زمدای تر چټې پورې و یمیت مړول هغه کوي وهو الله تعالی چې دا علا کل شیء هر شی باندې قادر ده هو الاول والآخر والظاهر والباطن اغا الله تعالی اولنای ده اخیرنای ده هغه ظاهر ده هغه پټ ده د ترجمه به ان شاء الله به جمعه پورې بیانو الله تعالی دې مشتمل کړو توفیق نصیب